قرآن حکیم کې بشمار آیاتونه دي، ډېر زیات آیاتونه دي. رب العالمین حکم کړی دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اے د ایمان خاوندانو تاسو د الله حکمونه ومنئ او د الله د حکمونو تابعداري وکړئ. خو صرف دی نه دی ویلې چې د الله حکمونه ومنئ، په دې باندې الله اکتفا نه ده کړې. ورپسې رب العالمین وایي اطیعوا الرسول، او دا کم پیغمبر چې تاسو ته ما رالیږلی دی تاسو به د دې اتباع کوئ، د ده تابعداري به کوئ. بل ځای الله فرمایي ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما، چا چې د الله د احکامو تابعداري وکړه او د امام الانبیا تابعداري وکړه نو دې کامیاب شو په کامیابی لوی باندې. نو د دواړو جهانو د سردار مبارک تابعداري کول او د پاک پیغمبر مبارک په نقش قدم باندې تل دا د دنیا د فلاح د کامیابی او د نجات ذریعہ ده، دغه رنګې د آخرت د کامیابی او د فلاح ذریعہ ده.